السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دا ټیم مردان تر ورسېدو بډخیل نه راوتی یو زی په ځای باندې دغه ملګري دغه پښتانه په دغه احتجاج کې شرکت کوي. خصوصي شکریا کوم چې زموږ ملګري دي احتجاج کال چې چا ورکړی دی فیکسټ پېښور کې هغه ملګري زموږ انتظار کوي. زما د لایو راتلو مقصد صرف یو دی، موږ د پدره په ډېر ګڼ تعداد کې به دا خلک راوځي او راودي د الحمدلله زی په زی باندې زموږ د اسلام آباد نه ملګري رااله، د صوابۍ نه زموږ قافلې را روان دي، چارسدې نه را روان دي، د بونیر نه را روان دي، د دیر نه زموږ ملګري را روان دي، د باجوړ نه ملګري را روان دي. او پېښور کې چې کوم زموږ سټوډنټس دي د کالجز او د یونیورسټیز هغه هم زموږ سره رابطې کړي دي. نو دغې ټولو ملګرو ته زموږ یو درخواست دی، که زموږ په دې کال باندې تاسو راودي نو دا یو خبره په ذهن کې کېږدئ چې موږ پرامنه خلک یو. احتجاج موږ ریکارډ کوو، موږ به دنیا ته ښیو. دا یو څه زیات ساتئ، چېرته داسې حرکت په لاره زموږ نه ونه شي. کم ریلیز کې چې موږ روان یو، ما وختي مخکې د لایف کې وویل چې موږ سره جلوسونه نه یو روان، نه موږ سره سیاسي خلک چې به زنده‌باد او مرده‌باد په خلکو باندې وایو. هر سړی چې زموږ سره نن ملګری دی په دې قافله کې روان دی، هغه د خپلو بچو د مستقبل لپاره راوتی دی، هغه د دې وطن لپاره راوتی دی چې آیا زموږ وطن په یو ډېر ښه نظریه باندې جوړ شوی دی، اسلامي نظریه باندې جوړ شوی دی. آیا دا کیسونه ولې کېږي بار بار؟ آیا ولې ګورنمنټ ته داسې ګران دی چې دونه سخت نه سخته سزا جوړه کړي چې آینده دپاره څوک د دې باره کې سوچ هم نشي کولی؟ موږ له څه پکار دی؟ یوازې ګورنمنټ کار نه دی، موږ له څه پکار دی؟ موږ له په ځان کې څه تبدیلي پکار ده؟ دا سیز زموږ په معاشره کې دا سیز کېږي، نو موږ له څه پکار دی؟ هغه ټول خبرې به انشاءالله موږ ډسکس کوو. خو زما التجا ده، ریکویسټ دی ټولو پښتنو ته، څونه چې راځي د هنګونه کسان را روان دي، بټګرام نه را روان دي، د اسلام آباد نه زموږ ملګري رااله، پنجاب نه خلک روان دي، په دې کې داسې فیملیز را روان دي چې هغه افیکټ شوي دي د داسې حادثاتو نه. هغو ته کورې چا نه دی ورکړی، هغو ته چانس نه دی میلاو شوی. نو دا احتجاج چې کوم دی دا داسې دا خلک راوتي دي لکه د خلکو د کور نه چې جنازې وتي او د هغې انصاف دپاره وځي. نو یو خبره یاد ساتئ، پرامن به اوسو، پرامن به اوسو. زموږ چې څومره سټوډنټس دي دغه زه تاسو ته ریکویسټ کوم په قلاره ښه په مزه باندې ټولو ته درخواست کوم چې ګورئ موږ به پرامن اوسو په ښه طریقه سره، چې خلکو ته هم پته ولګي. د اخلاق مظاهره به کوو. نو ټولو ملګرو ته درخواست دی، که مسافر چې دي خصوصي د وطن نه تاسو بهر یې، تاسو خصوصي دعاګانې کوئ. کم زموږ میندې خویندې په کورونو کې دي، هغو ته هم درخواست دی چې د دې اجتماع دپاره خصوصي دعاګانې وکړي. څنګه چې ما ووایي دا خلک زما دپاره نه دي راوتي، یا که فیکسټ کوم ملګرو هغو اعلان کړی دی د هغو دپاره نه روځي. دا خلک چې راوځي د خپلو بچو دپاره روځي. او ټولو ته درخواست کوم په KPK کې چې کوم ملګري پېښور سره نږدې دي، نو دا د خپلو بچو دپاره روځئ. ګورنمنټ کې چې کوم ملګري دي هغو ته هم وایم دا موږ ستاسو د بچو دپاره روځئ. طاهر خان نه روځي، دا د حسن پلار را روان دی نن. نو زه درخواست کوم څونه ملګري دي، څونه په کورونو کې دي، موږ دا ټایم لایو ویني، ساعت په ساعت باندې به انشاءالله موږ تاسو اپډیټ کوو. د خپلو بچو دپاره روځئ، د خپلو بچو د مستقبل دپاره روځئ. موږ به انشاءالله په پېښور کې 3 بجې ستاسو انتظار کوو. اوس موږ روان یو په مردان کې یو، په رشکۍ کې به انشاءالله زموږ سره نور چې کوم ملګري دي، عبدالله بیدل دی چارسدې نه هغو را روان دي، د صوابۍ نه سهیل بیدل را روان دي، هغو ملګرو سره به انشاءالله موږ په رشکۍ کې یو ځای کېږو. د رشکۍ نه بیا دغه قافلې انشاءالله مخ په وړاندې ځي پېښور ته. کریډټ آل ګوز ټو فیکسټ ټیم کوم چې په پېښور کې دا ټیم انتظار کوي، هغو هم هلته کې دي، ټول منیجمنټ ټول پوره سیسټم هغه ملګرو کړی دی، پوسټر وغیره هغو خپل کمپین چلولی دی. نو هغو ملګرو ته هم کریډټ ځي. موږ ټول په لار ته روان یو. د دې نه وړاندې هم ما ووایي چې زما دپاره نه، کم سوشل ورکرز چې دي، کم سلیبریټیز چې راوځي د هغو دپاره نه، د خپلو بچو دپاره روځئ. جزاک الله خیر.